बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हदीस की राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई څوک چې په صحیح طریقې سره سجده ونی کی یا رکوع ونی کی دا د سیده لکه دی د مانځه نقلا وکړه. دا غلا ایمانونه کمزوري دي تقریبا پر سړی کې موجود ده، خو دا غلا دی ویډیو کې تاسو کتلی شئ، دا به تاسو چرته نه لیدلی. روستی صف کې چې دا د خوانې کس کم دی د خیال کوي ښه دی ګوره اندازه لی خواوشه رکوع ته ښکته شو ښه ګوره سجدې ته لاړل دا وګوره ښه دې کس ته ګورئ ښه دا یو سجده خو یې وکړه صحیح ګورئ ښه دا وګوره یو سجدې نه راوچت شو اندازې واغسته. اوس په دویمه سجده کې ګورئ دې ته ګورئ ښه دا وګورئ ښه ګورئ پاڅېدو ښه او دې کس جیب نه چې کومه دی موبایل او پیسې وګایي ګوره هغه هم پرې پوه شي اوري هغه هم ووایي چې بس دا مونځ به دوباره وکړمه خو دا غل چې کومه دی نیول غواړي وګورئ ښه بیا یې تاسو ته ښیم ګوره ښه دا وګورئ پاڅېدو پسې د ده د حالات چې ولیدل بل ملګری هم ورسره ولاړو هغه هم پسې منډې کړې ښه او د نورو ملګرو هم جمع چې کومه ده پرېښوه او ورمنډې کړې یعنې جمع به دوباره وکړي خو دا غلې ونیو او سم یې داسې ویډیو کې تاسو وکتل دا د قیامت علامات دي. د الله نه د نه یریدلو یو قسم له موږ هغه اظهار کوو چې دا یعنی دا به تاسو اورېدلي چې د دوکان نه غلا وشوه ډاکه وشوه په بازار کې غلا وشوله او دا هم تاسو د جومات په حوالې سم اورېدلي چې د جومات نه چپړې پیزار پټ شو د جومات درې ورکې شولې چا پټې کړلې. خو په داسې حالت کې چې یو سړی راشي او په مانځه باندې ولاړ دی او بیا خاص کر د سجدې په حالت کې دی سړی غلا کړی او ډاکې والی ده غلا نه ده دا یو قسم له ډاکه ده ځکه چې غلا خو سړی په پټه کوي. دا بالکل د ژوندي او په رڼا ورځ باندې د په حالت د سجدې کې د غلا کې سجده هغه حالت دی چې په دې کې انسان الله ته د ټولو نه زیات نږدې وي. نو دومره بدبختي او د الله نه د نه یریدلو یو داسې اظهار چې د سجدې په حالت کې دغه ډاکه کوي او غلا کوي. دا ډیره د افسوس خبره ده. جومات خو هغه مقدس ځای دی د الله کور دی چې په دې کې په زوره باندې د خبرو کولو گنجایش هم نه اجازت نشته. په جومات کې د شور کولو اجازت نشته دی. په جومات کې تیزه خبرې کولو اجازت نشته. او بیا دا چې غلا جومات مقدسه ځای دی پاک ځای دی. جومات صرف د دې لپاره دی چې د الله عبادت پکې وشي نه چې یو د شور گنجایش پکې نه او د زوږ گنجایش پکې نشته دی د تیزې خبرې کولو گنجایش پکې نه. نو یو داسې کار چې دا په عام وخت کې د جومات نه علاوه په نورو ځایونو کې جایز نه دی او بیا خاص کر د مانځه انتخاب کول د دې غلا او د دې ډاکې دپاره دا ډیره د افسوس خبره ده. الله دې موږ د داسې کارونو نه وساتي چې هغه زموږ د ایمان د ختم